بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې د ګرمۍ په دې موسم کې د پيو د خرابېدو انتهایی زیات خطر وي. نو ګجران د پيو د خرابېدو نه د بچ کېدو لپاره بده کې د وورې غړ غړ شمان ورواچي. نو بده سره پيو ته یخواله رسیږي نو په نه خرابېږي. نو آیا شرعاً داسې عمل کول دا د ملاوت په زمره کې داخل دي او کنه؟ یعنی شرعاً داسې کول جایز دي او کنه؟ کله چې په پيو کې د وورې د غړ غړ چمان ورواچول شي نو دا ووره بده کې ویل شي، د دې په وجه باندې په پيو کې هم اضافه راشي، هغه پي خالص پاتې نشي. نو د گاک نه پوره پیسې واغستل شي، دا غ پیسو مقدار برابر او په هغه صفت سره صحیح په هغه ته ملو نشي، د ملاوت نه ډک په هغه ته ملو شي. نو دا شرعاً د ملاوت په زمره کې داخل دي او داسې کول ناجایز دي او حرام دي. مسلمان ته یو قسم دوکه ورکول دي. البته د پيو د خرابېدو نه د بچ کېدو لپاره شریعت یو څو حیلې نور ښودلې دي چې په هغې سره پي هم محفوظ پاتې شي، نه به خرابېږي او انسان د ملاوت د ګناه نه هم محفوظ شي. هغې کې یو طریقه دا ده، فقها فرمایي چې دا پي د په فرج کې یا په فریزر کې کېغوستلی شي نو به دې سره به دا پي محفوظ هم پاتې شي، د ملاوت نه به دا انسان هم بچ شي، د ګناه کبیره نه به بچ شي. کو چېرته د فرج یا د فریزر انتظام نه خامخا پکې ووره ورچئ نو بیا به دا ووره په یو مضبوط شاپر کې وتړل شي او د هغې خوله به مکمل غوټه کړې شي، هغې نه پس به دا به دغې پيو کې ور واچولی شي. نو به دې سره به پيو ته یخوالی هم رسي، پی به د خرابېدو نه هم بچ شي او دا ووره چې کومه ویلې کېږي دکه اوبه به پيو ته نه منتقل کېږي، دا به په دې شاپر کې دننه پراته وي. نو انسان د ګناه نه، د ملاوت نه، د دوکې نه هم بچ شي، پي هم محفوظ پاتې شي. نو دا یو صورت جایز شو. دریم صورت چې په کم غټ لوښي کې دا پي پراته دي، کم ټاپ کې پراته دي، نو یو وړوکي لوښي کې دی ووره واچول شي، په هغې د سر بند کړی شي، دا د بیا دا لوښي به د غټ ټاپ کې ورلړه کي نو به دې سره به پيو ته یخوالی رسي، دا به د خرابېدو نه هم بچ شي، انسان به د ملاوت او د دوکې د ګناه نه هم بچ شي. حدیث مبارک کې راځي، د ترمذی شریف روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته وی فرمایل من غش فلیس منا، چا چې ملاوت وکړو یعنی یو مسلمان ته دوکه ورکړه، فلیس منا دا زمونږ نه نه دی. محدثین فرمای فلیس من متبعنا دا زمونږ تابعدار نه دی، دا زمونږ خبره نه مني. لہذا د ملاوت نه، د دوکې نه حتی الوسب ځان بچکې دا په مسلمان باندې لازم دی. د پیسو د مقدار برابر د هغې موافق پی ورکول او صحیح پی ورکول د ملاوت نه خالی دا د دکاندار په ذمه او د ګجر په ذمه باندې لازم دی. والسلام.